کتونکو والله چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده یار، انګریزان سپوږمۍ ته وختل خو زمونږ پښتون لاندې ځمکې ته کوشو. کتونکو بیکګراوند کې چې کومه دغه غټه مقبره تاسو وینئ دا جی یو علاقه ده او دا یو لوی قبرستان دی. کتونکو په دې غټه ادیره کې یو کس دی د یو قبر سره هغه یو سورې هغه کنلې دی او ډېر لاندې جوړ تللی دی، تقریبا 10-12 فوټ د ځمکې نه لاندې به ځو. هغه کس سره زه ستاسو ملاقات کوم. کتونکو د دې دیرې سره جوخ آس پاس نه کورونه شته، نه څه بازارونه شته، نه آبادي شته. بیکګراوند کې تاسو کتلی شئ ټول غټ قبرستان دی. دلته کتونکو د کوم کس چې لاندې ناست دی د افسوس خبره ده یار، والله چې خفه شم یار، زړه مې والله چې خفه شي. څوک وایي ادم خور دی، څوک وایي سحر پخوي، څوک وایي جادو پخوي، استغفر الله، څوک وایي جنت تابع کوي، څوک وایي کوډې منترې زده کوي، څوک وایي ځان عامل جوړوي. قسمه قسم شکایت ماته هغه راله او خبر شوم. خو کتونکو ورزو پې کس ناست دی. کیمرامین صاحب ته آیت کرسي ووایه الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع بسم الله الرحمن الرحیم. جادو دا استغفر الله دا خو یو ناروا کار دی، دې سره خو سړی کفر ته وځي. په هر حال کتونکو راځه کیمرامین صاحب تاسو راځه ټیک ده راځه. کتونکو یقینا زه حیران یم که نه زمونږ پښتنو ته چې آیا زمونږ په پښتنو څه چل شوی دی. دلته دننه یو کس ناست دی. استغفر الله استغفر الله. کیمرامین صاحب آیت کرسي په ځان چوف کوه. دا تاسو کتلی شئ دا جنماز دی. کیمرامین صاحب دا جنماز راوله. ملګري السلام علیکم. کیمرامین صاحب راځه دا واخله. دا څوک ناست دی؟ دا واخله دا واخله. کتونکو تاسو کتلی شئ دا ادم خور دی یا سحر پخوي یا جادو پخوي. استغفر الله یا افسوس خبره ده. الله لا اله الا هو القیوم. کیمرامین صاحب کښېنه کښېنه درتلی شو بایجانه لږ معلومات کوو تاسو باندې څه کسانو شکایت دي وایي څوک څه وایي څوک څه وایي. ما ویل ستاسو چهره مونږ وګورو او لږ تپوسونه هم کول. بایجانه مونږ راځو ډېر لرې نه راغلي یو، تا پسې ډېر لرې مزل هم کړی دی. إنه تعالى جد ربنا صاحبة ولا ولد. بایجانه مونږ ډېر لرې نه راغلي یو، دا تاسو دلته څه کوئ؟ استغفر الله الله استغفر الله استغفر الله. کیمرامین صاحب کښېنه. بایجان السلام علیکم. الله بایجان السلام علیکم. استغفر الله. بایجان ته دلته شی پر ناست دی دا ګوره دا تور جی دلته د علاقې خلک ټول تا باندې شکایت کوي. خپل ذکر عبادت کوم دلته. نو دا ذکر عبادت جمعات کې مسجد کې کور کې نه کیږي؟ ځینې خپل ځانه ځینې هغې دپاره زه دلته راغلی یم. دا جماعت زموږ استادان زموږ څه خبره بنده کړه کیمره بند یې بس. بایجانه زه دله خبره کوم زموږ ورور یې مونږ هرګز دا مقصد نه چې ستا چا توهین وکړو یا چا بېزتي وکړو، خو مونږ به کتونکو ته حق فیصله وړاندې کوو. ډېر خلک د دې علاقې آس پاس څومره کسان دي دې په تا دا شکایت کوي د سحر پخوي. سحر الله په قرآن کې منع کړی دی. سحر موږ نه پخوو. زه د جنات وظایف مې شروع کړلې هغه چیله ده او 48 چیلې دي. دا یو چیله ده د یو اخري بله چیله پاتې ده. دا مې رمضان 10 ورځې مخکې شروع کړله، نن 14 رمضان دی. بس تراویح کوم بیا راځم. دې کې ستا مقصد؟ زما مقصد دا دی چې بس د غریبو خلکو داسې کارونه راځي چې بس الله پاک زموږ د وجې نه هغو ته شفا ورکړي. دا جنات نن سبا ډېر زیات شي دي، په هر چا باندې کښېني هر نمونه پیسې راځي. خاص کر زموږ علاقه کې بیا ډېر زیات دي. نو زه هغې دپاره زما نیکه هم د دې کار کوه، بیا مسترم د دې کار کوي. بس زما دا یو جذبه او یو شوق چې زه دا وظایف زده کړم. او دلته یو عالم سره مې خبره وکړه، عامل هم دی خپو خو نوم یې نه اخلم. نو مې انشاءالله دغه العالم چې هغه ما ته فول اجازت راکړي بله چیله مې پاخه شي اختیار راکړي انشاءالله بیا به نه معلوم. بایجانه دا راته ووایه مونږ هم چې راتلو ته په الله دې یقین کېږي چې مونږ ډېر یارې سره رالو. دلته څه یره یا څه مطلب خوف یا څه وحشت تا ته نه محسوسېږي؟ نو کېږي حالات اخوا دېخوا کېږي، خو بس زموږ خپله چیلې سره کار یې خپله لیکه ده هغې نه مونږ بار ته نه وځو. دنده د چا مونږ سره کار نشته، الله ذات نه علاوه دنده د چا کار نشته. بار چې هغوی څه کوي خپل حربي استعمالوي. جنت څه حرکتونه کوي؟ خاص کر ډېر حرکتونه راځي راپسې اخوا دېخوا. بس زموږ خپل زړه الله طرف ته توجه ده
نه ډیر خلک خدا شي نه مني وي جنت سره شته نه جنت نه تابع کیږي جنت نه ښکاري په نظر باندې دا خو ته دروغ وي که د خلک دروغ وي چې څوک یې نه مني که نه چې چا باندې راشي بیا موږ ته راشي بیا ورته پته ولګي چې څوک یې نه مني که نه نو خو ځینې خلک داسې دي هغه الله هم نه مني رسول هم نه مني موږ به څه یو نه بلجانه دا راته ووایه لکه ته بس مهرباني وکړې دا ویډیو چې د کومه کړله دا به ډیلیټ کړي ځکه زما ماماګان دي ترونه مې دي یا مخلوق دی زموږ ملګري دوستان د هغونه نه شیله ما پټه شروع کړله که ما اوسه پورې چاته نه دي ویل چې ما جنات وظایف چیلې شروع کړلې دا ویډیو ما پټه کړې امیر صاحب دا ویډیو به ډیلیټ کړي ښه کتونکو راځه راځه کې امیر ناوخته ټایم دی کوم ځای کې چې ملنګ صاحب ناست وایي زه د جنت دغه کومه به دی